نن سبا بل یو څیز دا دی چې شخصیت پرستی ده. یعنی اسلام شروع کې تقریبا د صحابه کرامو ته که موږ یو نظر کې وګورو چې هغه هم څه ناڅه شخصیت پرستي نوم ورکولی شو، لکه حضرت ابوبکر رضی الله عنه، عمر رضی الله وغیره. خو دا نن سبا چې کوم شخصیت پرستی ده نو دا څه د یو بت پرستۍ نه کمه نه ده. اسلام دې باره کې څه وایي؟ ستاسو د خبرې تایید کې به وایم چې او اسلام کې شخص پرستی شته دی. که اسلام څومره هم دی که نه، دا داسې نه وي چې په یو چا کې کردار دی، عمل دی، تقوادار دی، د هغې عزت مه کوئ. نه نه، موږ ته اسلام تعلیم همدا راکوي چې په یو چا کې یو استعداد دی او صلاحیت دی او هغې څه خدمات کړي دي، تاسو بالکل د هغې پسې لاړ شئ، د هغې صفت وکړئ، د هغې تعریف وکړئ. د ټولو نه وړاندې اوس که زه چې بالکل شخص پرستی نشته دی، نو امام الانبیا خو یو انسان الله دنیا ته رالیږلی و. حالانکې موږ د ټولو نه زیات هغه په من او عن باندې منو، هر څنګه منو. داسې ابوبکر صدیق د څومره صحابه چې دي زموږ د سر تاجونه دي، موږ د هغې غلامان نوکران یو، خو د دوی دا شخصیت د هغې تر شخصیته پورې دی. بس هغې چې څومره کردار کړی دی، څومره کار کړی، موږ عزت کوو. خو چې کله خبره بندګۍ ته راشي چې بس زما د دې مشر یا زما د تنظیم د مشر یا زما د علاقې د مشر یا زما د پلار دا خبره حرف آخر دی، نو دا اسلام منع کړی. حرف آخر موږ د هیچا خبرې ته هم نه وایو. البته ګورو څومره مشران چې دي خطا کېدلی هم شي، تېروتلی هم شي، هغه هم انسانان دي که نه. چې انسانان دي نو موږ هغې کردار هم منو، موږ د هغې صلاحیت هم منو، موږ ته قابل احترام هم دي، موږ ته قدر هم دي، زموږ مرشدین دي، زموږ اصلاح د هغې په وجه باندې شوې ده. البته که چېرته د زموږ د مشر خبره یا د الله یا د رسول الله سره په ټکر کې وه او بیا هم وایو چې نه دا زمن هم دا بې بت پرستي ده، دا موږ شریعت منع کوي. خو بنده په یو خبره کې خطا شو، تېروتو، نو هغه تېروتنه خطایي په خپل ځای باندې موږ منو. نو کله یو مشر په دې حد کې ومني چې زما دا مشر چې څه وي نو په من او عن سم وي او د دې د هرې خبرې تایید کوم، کو دا سم کوي کو غلطه کوي، نو ستاسو دغه ټکې چې دا شخص پرستي بې بت پرستي ده او دې نه موږ اسلام منع کړي. هر انسان خطا کېدلی شي، تېروتلی شي. د مشرانو قدر او عزت او احترام په موږ لازم دی او چې څوک د مشرانو قدر نه کوي هغه مخکې تللی نه شي. مشران زموږ د سترګو تور دی، زموږ په بدن کې سترګې دي، په سترګو کې باڼه دي او بیا په سترګو کې نظر دی، زموږ قابل احترام دی. البته په موږ یې تقلید دی، په موږ یې بندګي او داسې اطاعت نه دی لکه څنګه چې موږ د الله او د رسول اطاعت کوو. او که دې حد ته رسېږي نو بالکل ناجایز دی، ناروا دی.